اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ټولو ملګرو، مسلمانانو، پښتنو او بیا خاص کر زما صحابیانو نورو، زما مدد وکړئ ځکه چې ما بله ورځ د حق وینا د حق اواز پورته کړو. ما دواړو طرفو ته یو رپورټ وړاندې کړو، یو طرف ته یو رپورټ او بل طرف ته ما د ډي پي او رپورټ وړاندې کړو. د هغې نه پس ما ته دمکیانې شروع شوې وې، ما ته ډېر زیات د مرګ دمکیانې شروع شوې، ما پسې ویډیوګانې شروع شوې د سعودي عرب نه، د یو ځای نه، د بل ځای نه، ما پسې مختلف ویډیوګانې شروع شوې. نن زما په کور باندې نامعلوم کسان حمله کوي، زما بېعزتي کېږي او ما باندې ډېر زیات تشدد شوی دی. کتونکو مونږ روژه نه راماته کړې، ته ما په کندي کې روژه نه راماته شوې. ما عمر لا د ظالم خلاف اواز پورته کړی دی، ما د مظلوم دپاره د حق اواز پورته کړی دی. 14-15 کاله ما میډیا کار وکړو، د ظالم خلاف اواز مې پورته کړی دی. نن زما په کور باندې حمله کېږي، څوک زما تپوس نه کوي. زه دلته تاسو ته وایم چې تاسو ته ما بله ورځ زما سر ته خطره ده او نن زما په کور باندې حمله وشوه. کله به زما تپوس کوی، ما ته خلک وایي تا وایي ته به څه خبرې وکړې. ما مرګ لیدلی و، ما مرګ لیدلی و. نن زما ټول ملګري راغلي یم، ماښام داسې ما سره صدر صاحب خیال کال دا ټول ما سره ولاړ دي، فواد دي، کلیم دي، ټول ما سره عدلان دي، ما سره ولاړ دي. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو زه یم سمیع الله، د تنګي جرنالست اسوسیشن صدر یم، د جندي نیوز بیرو چیف یم. موږ سره ملګري زما جنرال سکرټري یحیی جان، عدنان او خیال خان راورسېده. صحافیان ټول ټول راغلي دي. بله چې موږ دلته کوم اپلیکیشن په تاړه کې جمع کړی و، د هغې تقریبا 15 ورځې وشولې چې زموږ د جنرال سکرټري یحیی جان ته کومې دمکۍ میلاوې دي. نن 15مه ورځ ده. زموږ د پولیس نه هم دا ګیله ده چې د اوسه پورې دغه کسانو ګرفتاري نه ده شوې. نن د روژه ماتي په ټیم کې زموږ په دې جنرال سکرټري تشدد کړی، په کوڅه کې پې حمله کړې ده. نو زموږ بیا هم دې پولیس ته دا خواست دی، موږ سره ټوپک او کوتک نشته دی، موږ سره قلم دی. همیشه موږ د حق اواز اوچتو که زموږ سر په کیزي لاړ دي شي. د ظالم لاس نیول، د مظلوم په سر باندې لاس کېښودل، دا به موږ کوو، د حق اواز به اوچتو. نن موږ د جنرال سکرټري صاحب څه ولاړ یو، زموږ دا ټول ملګري راغلي دي. دا پریس کانفرنس د تنګي د تاڼې مخې ته موږ کوو چې بېګانه شپه کې د کم کسان چې د باندې تشدد شوی دی چې دا ګرفتار کړی شي. که ګرفتار نه شو بیا به موږ سبا په تحصیل کې احتجاج کوو، د هغې نه پس به بیا موږ ډي پي او صاحب له ځو. زموږ پولیس ته دا خواست دی چې بېګانه شپه کې دې ګرفتاري وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اوس رالم یو ځای نه او ډېر د افسوس مقام دی او زه چې څومره عوام دي هغې ته وایم تاسو چې په سوشل میډیا باندې بله ما تاسو سره په دې باره کې خبرې کړې وي چې آیا د حق اواز اوچتولو دپاره یا د حق کار دا د کار دی، دا د روزګار دی. دی به په هر لیول باندې خبره کوي، په هر طرف باندې به خبره کوي. د هغې که دا ریزلټ روزي نو صحافیان به صحافت پرېږدي. د ستاسو اواز څوک اوچتوي؟ همدا صحافیان یې اوچتوي. او که داسې قسم حرکات تاسو کوئ نو یقینا چې تاسو به صحافت نه به دا خلک دزبردار شي او بیا به دوی هم ټوپک او تماچې ته لاس واچي، دوی هم کوتکو ته لاس واچي. دوی هم د دې معاشرې خلک دي، دا هم د دې معاشرې انسانان دي. زه پرزور مذمت کوم د دې خبرې چې نن یحیی جان سره کوم واقعه راغلې ده او انشاءالله موږ نه چې څومره کېږي اوسه پورې خو موږ غوښتل چې یاره دې کې روغه صلح وشي دوی سره او دوی په خبره کښېني. دوی چې کوم ټوټیان پیدا کړي په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې یا په هر ځای کې، د دوی چې کوم کاروبارونه دي یا د دوی پوره چې کوم ګروپ دی، د هغې مقصد صرف دا دی، د هغې مقصد صرف او صرف دا خبره ده چې یاره د حق اواز دې دبو شي او موږ چې کوم کاروبار کوو، زموږ چې کوم کاروبار دی یا زموږ کوم فایدې دي د دې ملک نه او د عوامو نه بېوقوفه جوړو نو دا به موږ جاري ساتو. خو اوس هغه وخت نه دی چې تاسو خپل مقصد کې کامیاب شئ. د تنګي خلک د هر ځای خلک را بیدار شوي دي، هغې سره محکمې هم په لچک کې راغلي دي او انشاءالله هغه وخت لرې نه دی چې دا خلک په ډېر زر تر زره د دغې صلاحو او شاته وي. زه بیا غواړم د ډي پي او عرفان الله خان نه چې عرفان الله خان ټیک ته مسعود خان لګیا د خپل کوشش کوي، خو مسعود خان که هغه نه میلاویږي، د هغه فیملی شته، د هغه فیملی ممبران راوله، هغې ته به پته لګي چې دی په کوم ځای کې دی. په دې خبره څوک ځان نشي خلاصولی چې دا ما پلان کې حق او پلان کې حق شو. هغه حق شو نو هغه تا د بل دپاره ناسور پرېښودو
او زه ته کلم چیلنج درکوم مونږ یحیی سره دا ټول تنګي صحافیان ټول خلکو سره ولاړ دي انتظامیه سره ولاړه ده او ته به لکه د غلو په ده باندې راځې ته بار انتظامیه ته وایې چې زه په تنګي کې یم او زه اس ایس او سره ملو شوی یم نو زه خو تاڼې کې دا ولاړ یم راشه ملو شه مونږ سره ودرېږه خپله خبره ښکاره کړه ته را مخامخ شه کښېنه یحیی به خپله ووایي ته به خپله ووایې پته به ولګي چې څوک رښتیا وایي څوک دروغ وایي یو ځل بیا هغه خلکو ته ویم کم خلکو چې اوسه پورې تنګي عوام استعمالول په غلطه استعمالول هغه دې اوس د دوی نه لاس اوچت کړي انشاءالله تنګي خلکو او یحیی ته به ډېر زر تر زر خپل حق میلاویږي ښاد او باد اوسئ خوشحاله اوسئ خو زه بیا یو ځل یې غواړم چې یاره زمونږ د ملګري ته کم ده سره ناروا شوې ده د دې د تپوس وکړي شي عدنان بھائی بسم الله الرحمن الرحیم مرګور تاسو ته پته وي څنګه چې یحیی سره دا واقعه رااله د مرګور خو تفصیل سره ونه تاسو ته تفصیل سره وایم دا سروز مخکې د یحیی بھائی دلته یو تناظر راغلی و هغې رپورټینګ د کړو یو مثبت رپورټینګ یې کړو د دواړو اړخ نه موقف اوچت کړو خو تاسو کتي شی کم چې سوشل میډیا ملګري دي تنګي نیوز تنګي وایس اپ تنګي باندې دواړو فریقو موقف وو خو کله یحیی د حق د اواز اوچت کړو د ډي پی او موقف یې کله اوچت کړو د خلکو موقف چې کوم پر یحیی اوچتو یا نور مرګور اوچتو هغوی د دمکې نه میلاوي دي خو چې کله زمونږ صحافیان ملګري د خلکو خلاف شوي دي خو هغه زمونږ نصر الله بھائی دی هغه یحیی بھائی دی نو د نامعلومو ایډیا نه لکه دا خلکو زموږ ایډیا نامعلومه خو دا نامعلومه نه دي اوس هغه زمانه نه رضا بھائی شو ریاض الحق بھائی شو مختلف صحافیان چې اسونه مونږ وانه غشتل دا خلکو دمکې میلاویږي په هغه سلسله کې یحیی ته هم دمکې میلاوي تر دې چې د یحیی د وړ ټکول کوشش کړي خو یحیی خیرتوب کو په هغه باندې اف آی آر وکړو یحیی دا روز لیده ځکه اف آی آر وکړو چې کله یحیی اف آی آر وکړو بیا دا خلکو سره مونږ درو کوشش کوو دا بیملی اړه نه هیڅ کوم روغ نه وي چې مونږ کړی دي نن دا ملګري رال او د یحیی په کور باندې ټیک وشو د روجمات په زبرګ روجي په وخت کې یحیی باندې چې څنګه روجمات اور سپورت شته چې په ټوله محله دا چې زموږ په ټولو صحافیانو باندې کله موږ ته پته لګیا زما انتظامیه ته هم دا خواستي الله حکام ته هم دا خواستي چې دا ملګري خو د حق اواز دي کنه تاسو د دوی مرسته نه کوي دوی باندې قلم یې او د قلم په ځای ولا بل څه په لاس ورکوي ټوپک ورکوي بل څه ورکوي نو بیا معاشره به دې نه ټیکېږي صحافي خو د معاشرې یو عام غړی دی او معاشره کې ټیکول دپاره یو غټ کردار دی چې صحافي په کردار باندې تاسو او د صحافي په ملا باندې تاسو نه درېږئ نو بیا به دا صحافي کلم د ستاسو ملاتړ جوړ نه شي او بیا به ستاسو ګیلې بېجای وي چې موږ د صحافیانو نه موږ ګیلې څنګه چې مخکې تاسو ګیلې کوئ چې صحافیان د قانون پاسداري نه کوي صحافیان زموږ کار مخې ته نه وړي نو زما قانون ته هم دا د قانون کوم اعلی چارواکي دی هغوی ته هم دا دغه دی چې فوراً د یحیی په دې دغه باندې اکشن وشي هغې سره سره زما هغه صحافیانو تنظیمونو ته هغه ناموس صحافیانو ته د ذلې د لفخان غوندې صحافیانو ته د ذلې داسې زموږ غټ صحافیان نور چې کوم دي چې زموږ تنګي سره تعلق ساتي یا ټولې ذلې سره تعلق لري چې نن د صحافیانو سره تاسو نه درکړئ نن چې تاسو یحیی سره نه درکړئ نو بیا به زه ستاسو هغه پوښتنه په ورځ مونږ ګورو چې آیا سره یحیی نن وفات شو یحیی باندې نن اټیک وشو واپس وشو او بیا چې کله یو صحافي مړ شي نو بیا تاسو دغه شروع کوئ او دغه کې نن ورځ د نن ودرېږئ زما ټولو صحافیانو ته انتظامیې ته ټولو ته دا خواست دی چې یحیی سره ودرېږئ او تر دې زما دغه مخالفینو ته خواست کم چې سعودي نه کم چې په سوشل میډیا باندې 2-3 سو روپیو باندې پوسټونه کوي خپل ضمیر خرڅوي د تروړې وړو دپاره د سعودي کې چا روزګار دی چا دوبۍ کې روزګار دی بل روزګارونه پټي زموږ هم مشران 230 کاله په سعودي کې تېر کړل نن ابو یو عام معمولي روزګارونو ته ناست دي او ته باندې پرون تللی او نن په پراډو په دغه تصویران ورکوې ته واته وایې چې زه مالدار یم او زه غریب یم او تاسو یحیی صحافیان پسې ویډیوګان کې ټیک ته یحیی به غریبي او ته دومره ځان ته دغه شیخ ته ویم دا کم چې په سوشل میډیا باندې سعودي چلېږي او ته دومره تکړه یو بل یحیی غریب دی ته به ذکر دومره تکړه را دي ته په یو بل صحافي راځې تا ته خپل حیثیت پته ولګي زما ټولو صحافیانو ته دا خواست دی چې نن یحیی سره ودرېږې د یحیی ملاتړ جوړ شي د یحیی مرسته وکړې والسلام